ګرانو کتونکو سلامونه. علف خان شیرپور تاسو د کراچۍ نه یخ پنیغه د المنصور بس سټینډ نه چې نن افتتاح کیږي. المنصور یوټان بس سرویس چې کوم دی باقاعده افتتاح کیږي، ګیس به کټ کیږي، کیک او داسې مشران راغلي. د خوشحالۍ خبره دا ده چې ډېر په مناسب دغه باندې چې کوم دی نو دغه ټیکټ تاسو درکوي او زموږ د پاره خبره دا ده چې بیک هم دارې دغه ته دي او ټیکټ هم چې کوم دی نو دا المنصور نه واغستو او ډایرکټ چې کوم دی نو یو شمېر ملګري او پېښور ته روان یو په دغه بس کې. د نن هم خبرې اترې کوو چې یاره د بس سفر څنګه دی، ډرایوري څنګه دی، د کلنډر اخلاق څنګه دي او تربیه څنګه شوې ده او اجره پاس څومره دی، جمعات پاس څومره دی. نو دا ټول به دغه هم درته ښایو. خو دې وخت کې ابتدا کېږي ګڼ شمېر مشران چې کوم دی د منصور صاحب درناوي لپاره راغلي. تاسو به خپل کیک هم کټ کوئ. دا مشران چې کوم دی نو راپاسوئ. یقینا چې بالکل دا یو ډېر زبردست سیسټم شوی دی او دا بنارس کې 6 بجې دی وخت کې چې کوم ګاډي روانګي ده 6 نیمې بجې به د دې ځای نه روانېږي. دغه مشران ملګري راغلي دا ټول اډو والا دي خو نور اډو والا هر څه په خپل ځای ټیک ټاک. خو زه دې وخت کې چونکې د المنصور نه خبرې کوم نو د هغې صفت به کوم که نه نو بلکل تاسو کیک کټ کولی چې دې وخت کې دا مشران دي د دې علاقې او هغه مشران هم راځي. راځئ راشه دلته کې باقاعده راشئ. دا تاسو وینئ ګرانو کتونکو باقاعده د دغه کیک کټ کېدو سره چې کوم دی د دغه بس افتتاح کېږي. دوا کې دوا د جمع دوا کې چې خدای پاک دې کامیاب کړي مولانا صاحب. بس تلګه ګانو کتونکو دا باقاعده د دې اوس فیته کټ کېږي. غنچي وروړه بس دې کې نور وخت نشته دی. لاسونه دغه دوام د ګرانو کتونکو زموږ پکې خدای پاک نصیبه کړې وه او د دې ځای نه زموږ دا سفر هم په خیر تېر شي او زه برته بس هم ښیم. راځه لکه تازه برادوله چې بس هم برته اوس ښایو او نور د خوراک خوړلې خو ښکل انتظام شوي دي. دا جي مختلف ټیمونو کې چې کوم دی نو دغه بس سیسټم دی. دا نه چې تاسو وایئ چې منصور سره دا یو بس دی نه، ډېر بسونه دي باقاعده د نن هم درته ښایو او دلته کې چې کوم دی نو ګوډی ده چې د ننه ناستې دی که نه او استازي وي خامار دی نو د ټیم نه دې مخکې رسوي. دا وګورئ ګرانو کتونکو یقینا زبردست سیټونه بره روختلو او بره چې کوم دی موږ درته ګاډي ښایو اے سی ګاډی دی او ښه زبردست چې کوم دی نو تاسو ګورئ سیټونه دا نوی سروس دی او ګرانو کتونکو تاسو ته بیا وایم چې تاسو سره ډېر په دغه باندې چې کوم دی نو بلفونه داري پکې باقاعده ولګول موږ تاسو ته ښایو او ښه هوټلو ته مو ودرئ. ښه بعضې بسونو والا چې کوم دی نو داسې هوټلو ته به دې ودرئ چې خوراک یې د خوراک نه وي اکثر به د خېټې خرابي. دا یو خبره ده او د بعضې ما ورسره دا خبره کوله نو کلنډر اخلاق د استاد اخلاق راشي. استاد لږ راپاسه دې مونځ کوي ته څه کوې استاد څنګه حل دی څومره وخت کې به پېښور ته رسې؟ انشاءالله 18-19 غنټو کې به راشو پېښور. 18-19 غنټو کې خو ښکلی سفر به انشاءالله. موږ نمانځه او د روټۍ او د هر سړي خیال ساتو چې څوک چا نه پیسې زیاتې وانخلي. لکه نور خلک هوټل وال نه کمیشن اخلي، پیسې اخلي، کارډونه اخلي. موږ کارډونه ماډونه یا پیسې چا نه نه اخلو. زبردست. دا خبره ما شروع کې وکړه ما ځکه ګیله وه چې داسې هوټل ته به دننه کي چې څو پکې خوړې نه شي او دال به د باندې وخورو د هغې به 200-300 سورلی خرڅ شي. موږ خرڅ کیسې نه کوو. بس المنصور دا ګارنټي ورکوي. المنصور دا هغه ورکوي چا نه به پیسې نه اخلي. صحیح. ګرانو کتونکو زموږ مثال د ړانده د کاڼو دی ځکه ورته المنصور ښایو. زموږ تیز دغه نشته خو د دې ګاډي د سروس هم ولیدو ډېر زبردست دی او ډېر ښکلي ګاډي دي او منصور صاحب سره هم خبرې اترې کوو یو څو او هغه هم چې کوم دی نو تاسو ته وړاندې کوو. نو زموږ سره اوسئ منصور صاحب په دې باندې دومره خلک چې کوم دی دا دغه ابتدا دپاره راغلي وو او موږ سره راشه که نه سلمان هم دی او خرم دی خو راشه سلمان او خرم دا زموږ ملګري دي موږ رخصتۍ کراچۍ نه نو یو خو دغه ګاډي ګیځو او یو چې کوم دی نو منصور صاحب په خیر څنګه یې وروره ښې مبارک مهرباني منصور صاحب دې نه مخکې نور اډې چلولي دي او داسې بونو ته هم ګاډي چلېدلې او زموږ دا ورکوټ ټرانسپورټ بکسي دا وینونه نه دي او بس اوس دا د خیر انشاءالله تعالی بس ګاډي دې سره یاره ګاډي خو 17-18 د وینونه دي
دي نور انداسې پلین کرو چې دي او دغه واړه ګاډي شته دي بس دا بس ګاډي د 15 ګاډي ټیمونه هم څه دي ټیمونه 6 بجې زمونږ د بنارس نه دي او 9 بجې چې کوم نه سوراب بوند نه مونږ ځو او د پېښور نه سحر 11 بجې مونږ دغه نه راځو پېښور ټیمونه هم څه صورت خال اکثر بعضي ټیم کې چې کمی داړو ولا موقع نه پیدا چتای یاره بس زمون خو هغه شی نشته مونږ بس یاره مناسب دغه کو کني داسې بالکل یو انسان هغه 7000 8000 بس زمون دغه مناسب 5000 5.5 بس انسان ته ګورو کم سړی کمزوري هغه سره بیا مناسب څه کو نو بس الله دې پکې کامیابی واچي بس امين منصور صاحب لکه دې وخت کې نور گاډو والم دغه زمون ټول رونه دي او بیا هم د بزنس کلاس خبره کیږي چې فرق سوي لکه 10,000 او 15,000 کیږي گاډي خو دغه یو وي بس یو دی بزنس پکې بالکل بس هغه کې خو سم نشته بس دا زاړه بس دغه چې نوي او هغه سټونه مطلب دغه تنګي او بس دا سره داخله کس یو نوم ولا ورکړي چې دا بزنس کلاس ته دا دغه دي کني دا چې کوم زمونږ دا غشتي دا لکه ډیر زبردست دغه دي داخله خوخي مو داسې سہولیات کم کړل یاره بس دې کې سہولیات داسې دي مونږه مطلب منرل واټر ورکو ریفریشمنٹ ورکو یو ټایم روټه دا او دغه دي بس چارجر او سکرینانر یو سیس دغه دا بعضی سټونو کې چارجر خراب وي غوري دا تیرې د خپل چارج نه نه بالکل نه جنا نه بس هغه سیس اویلیبل دي ټول ان شاء الله او بس دعاګانې کوي ان شاء الله دعاګانو کې بم تاسو ګال کوم په دې باندې نمبر دي یو خپل رابطه کول شي منصور صاحب زړه د نږدې نه پیژنم دام نه چې دا سروک سړی دی ډیر نامي ګرامي خاندانی کسي او زموږ دعاګانې مو سره دي ملګرتیا مو سره ده او دروغجنیزم د سن ده اکثر گاډو والا سره خبره وکي بل د شروخي جي بیا یو بد اخلاقی وي هغه کلندر د ډیر زیات ګلمن دي چارجر پکې کار نه کوي چې چارجر ورکړي د خپل موبایل چارج نه بم خلاص کی نه زیاتې یو کمي یو دوه خبره بل دا سوټلو ته ودی ورسي چې هغه هوټلو کې اکثر چا خوراک کړي نو خېټه خرابي هغه چې کوم دنو سورلې به خرڅ کی نو دغه مال منصور چې کوم دنو اجتناب کوي او تاسو چې کوم دنو کلیر کټ وي چې تاسو راتلی شي او د پیښور ناراضي نو بالکل په دغه نمبر رابطه کوي د ټول ریټونو وګوره د منصور به تاسو سره ریټوم کمی او بس یې وګوره سټونه یې وګوره کار یې وګوره او مخ خپل هم چې کوم دي دا دي اصل چې ته چې تعالی ټیکټ درکړې مال ټیکټ خپ ټیک ټاک په پیسو را کړې دي او زه چې کوم دي ما وکتل داغي مناسب سره خبره تر کومه او دا سړیم پیژنم نو په ما باندې اخ جوړیږي چې دا روزګار څومره وځه مومي نو دې سره یو دوه درې کلندران او دا اډاو دا دکان دا ټول ملازمین خلکو ته نوکری ملو شو خلکو ته روزګار ملو شو نو زه په دې باندې ډېر زیات خوشاله یم هیڅ په دغه نمبر رابطه کې د منصور بس یو ګره سفر کې ان شاء الله بار بار په ځای مننه